حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. یولس سوا پنځه پنځوسم نمبر حدیث شریف دے 1155 نمبر. عن ابي هريره رضي الله عنه، مشهور صحابی دے ابو هريره رضی اللہ عنہ، خپل نام عبد الرحمن و اللہ دے ترازی شي. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، یقینا شک پکې نشتا د الله را لېږل شوي رښتینی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی. پیغمبر علیه السلام فرمایي: من اغتسل، چا چې ولمبل غسل وکړو یوم الجمعة د جمعې په ورځ، غسل الجنابة پورا غسل وکړو لکه څرنګه چې د جنابت دپاره غسل کیږي. للو پتو غسل نه ښه پوره غسل وکړو څنګه چې د جنابت د لرې کولو دپاره پوره غسل کیږي. د جمعې په ورځ پوره غسل وکړو. ثم راح فی الساعة الاولى، او بیا وختي لاړو جمعات ته په ړومبنۍ ګړۍ کې. بیا وختي لاړو جمعات ته په ړومبني ساعت کې په اولنۍ ګړۍ کې. فکأنما قرب بدنة، دته دومره اجر لیکلی شو گویا کې د قربانی کا یو اوخه، د اوخه د الله په لار کې د صدقه کولو د قربانی کولو چې څومره اجر دی هغه عمره اجر یې وګټلو. ومن راح فی الساعة الثانیة، څوک چې جمعات ته لاړو د جمعې په ورځ په دویمه ګړۍ کې، په دویم ساعت کې لاړو، فکأنما قرب بقرة، دته بیا دومره اجر ملاویږي لکه چې د الله د رضا دپاره قرباني کا یو غوا یا یو غوایي. غوایین څاروی قرباني کو. ومن راح فی الساعة الثالثة، او څوک چې بیا درېیمه ګړۍ کې جمعات ته لاړو، کأنما قرب کبشا اقرنا، د دومره اجر او ثواب وشو لکه چې د قرباني کو یو ګډ ښکرور، ښکرو والا ښکلی ګډې قرباني کو. ومن راح فی الساعة الرابعة، او څوک چې څلورمه ګړۍ کې جمعات ته لاړو څلورم ساعت کې، فکأنما قرب دجاجة، وی د دومره اجر شو لکه چې د الله رضا دپاره قرباني کا صدقه کا یوه چرګه. ومن راح فی الساعة الخامسة، او څوک چې بیا په پنځمه ګړۍ کې رالو، پنځم ساعت کې رالو، فکأنما قرب بیضة، نو دا داسې شوه لکه چې د صدقه کا یوه انډه، د چرګې انډه. لومبني ساعت کې چې رالو هغه د اوښ عمره اجر او ثواب، او چې بیا په دې پنځمه ګړۍ کې راځي نو دا داسې ده لکه چې انډې صدقه کا.
دا چې کله زوال شي زوال ټیم چې وشي د هغې نه پس د امام په منبر باندې خطبې دپاره د ودرېدو تر ټیمه اس دا وخت 5 حصو کې تقسیم شي. لومبه حصہ کې که یو کس رالو که دوه راله که سل راله د ټولو د خبره ثواب دی. د الله خزانو کې کمی نه راځي. داسې نه ده ګینې چې کوم لومبی رالو هغه خو ګټلو بس دا نور اوس که ده پسې جوخت هم را رواني نه ګړی زوالو شو د امام په منبر باندې د خطبې دپاره تشریف فرما کېدو پورې چې دا څومره ټیم دی دا د دې حدیث په رڼا کې 5 حصو کې تقسیم کا. نو که یو قوم داسې چې ټول په ټوله په اوله حصه کې راله ټولو ته به د اوښ برابر اوښ عمره اجر ملاویږي. د خدای په خزانو کې کمی نه راځي. دا کومه خطبه ده جی؟ د عربی والا خطبه د عربی د خطبې پورې چې دا کومې 2 خطبې وایي که نه سنتو نه پس وایي که نه تر دغه ټیمه پورې دا وخت د دې حدیث په رڼا کې 15 حصې کوي. یو حدیث کې داسې راغلی دي د دې ګډ او د چیلی د چرګې په منځ کې یو بله ګړی ذکر کړې ده وی لکه چې بته صدقه کې بته ټکی هم راغلی. فاذا خرج الامام چې کله امام خطبې لا پاسي برآمد شي او راشي منبر تشریف فرماشي حضرت الملائکۃ ملائکه حاضر شي جمع تا. سبحان الله. مسلمانانو د جمع کې سو قدرتږي حاضر شي ملائکه اغي سره را جمع کیږي او دا کم ملائکه دي داوی الله پاک د هر جمعات په خلا کې لیکون کې ملائک مقرر کړي دي. لیکون کې ملائک الله پاک مقرر کړي دي هغه سره د سرو زرو رجستری دي او د سرو زرو قلمونه دي ور سره. د مزګزارو جمعات د تلونکو راتلونکو قدر معلومه کړه. جمعات ته تلونکو راتلونکو خلقو نامې پاغه د سرو زرو په رجستر کې د سرو زرو په قلم لیکي. جمعات ته راتلونکي دومره د الله په نظر کې قیمتي دی او په الله ګران دی. الله دې زموږ او ستاسو یو بل په نظر کې قدر پیدا کړي. الله دې موږ د یو بل قابل قدر خلق جوړ کړي، احترام والا قدر والا چې د یو بل قدر په جنو د مشر د کشر د به احترامه نه دی الله پاک موږ او تاسو د یو بل بچ کی. تامون کراغلی نن جمعه تر الله په توفیق راغلی نو دغه حدیث پرانا کی د ټولو نامې ملائکو د سرو زرو په قلم د سرو زرو په رجستر کې لیکلي. دا څومره چې موږ نه شودا پیغمبر علیه السلام ویلي په الله ګران یو ګران نه چې نامم پسلی د سرو زرو په رجستر کې د سرو زرو په قلم او د چا په ګوتو لیکي. وای چې کله یو مزګزار ایثار شورون رسی حدیث کې حبیثه ټکی راغلی مسلمان قصدن جمعات نه پریدي. اما دا خبر ټولو ته ورسول مسلمان قصدن جمعات نه پریدي
حدیث کې حبیسه ټکی راغلی دی سه مجبوره به رالاندې کړي ګیر کړی بے عذره بے مجبوره مسلمان جماعت نه پریدي حبیسه سه مجبوره به راګیر کړي نو دا ملائک خپلو کې وو یا غفلانې ایثار دی دلته همون نامی لیکو غفلانې و چې ار جمعه ار مانځه ټیم کې براتلو هغه ایثار دی نه دی را رسېدلی نو دغه د جمعات په دروازه کې ولاړې ملائکې خدای ته لاسونه پورته یا الله پس مشکل کی گیری مشکل حل کا یا الله که غریب شوی وی مالدار ہے کا او یا الله که مرض او بیماری ری سار کړي شفا ولور جمعه تراتک څومره قیمتي عمل دی او د جمعې په ورځ باندې بیا خاص طور باندې دغه ملائک رجسټری را بند کی چې کله امام صاحب په خطبه د پاره کینه او مؤذن ورته مخامخ اذان کی نو دی وخت کې ملائک گیټ پری دی او راشد مسلمانانو په صف کې کینه سبحان الله مسلمانانو په دې صفونو کې ملائک کینی یستمعون الذکر او بیا دغه خطبه اوریدي ته ملائکه وګنی ولې کوشش دا پکار دی چې هرس د نیکو دی الله زمونږ پړه کې زیات کی یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایلی دي وې دا د ماسختن مز نه د ماسختن عائشہ وې دې کې کچرتا کې دی مزګزارو ته د دنیا په سيزونو کې یو سيز ورکول کېده یو اډو کې وي او هغه به غوخه وي به غوخه اډو کې ورته ملاوي دي کنه نو دوی بیا د کور واړم ځان سره د ګوتې رانیو چې راځه د یو پځې باډو کې دوه شي د دوه پځې با درې شي د دریو پځې با سالور شي او اډو کې کوم اډو کې یاد کړي به غوخه او چې کومه ګټي دي هغه مونږ او تاسو ته محسوسيږي نه ګینه دې دنیا کې دا منځونو خیرونه برکتونه وي د منځونو خیرونه برکتونه وي دا سوال کو الله مونږ ته د جمع په منځ باندې استقامت را نصیب کړي دا د خپل ګناه د خپل خطا او د خپل جرم د وجنه مې د خپل در نه کاټ مکی دا سه هنر او کمال باندې مونږ ناراض صرف د خدای نوال دی پرزونه د چې الله امراولي خدای مونږ نه صدا سي لگا خطا را نو مکی تیر خطاګان را ته معاف کی دا سه ختم د لاس په نو مکی چې دا غي د وجنا د جمعات د ماحول نه کټ نشم چا او دې سره سره دا سوالم کو یا الله زما د خوې خاصلت عادت د وجنا دا سونه شي چې یو مزګزار زما د لاس جمعات پریدي ما نس شي تنگ شي کنه ارواخه سپکوم رټم دګمه او داغه د وجنا زما د خوې نه تنگ شو هغه وای چې مړه د امام سے پس همون کیه بشي ګرمولي سے خبره دیکھے ہو ما ډیرو کسان ته اوس مانځ باندې وروړېدل دي او سو مشران او غي پسې ما خواري کوله مې لړ جمعه تر اخره کې تنگ شو ماته استاد جی ستا خاطر په ما باندې ډیر ګران دی خو دې خلکو سره زما منځ نه کیږي دې خلکو سره وې زما منځ نه کیږي نو ما ورته ویل مې داغي خو تاسو سره کیږي کنه ته خو راځه کنه داغي تاسو سره کیږي خیر الله پاک دې د داسې خوې خاصلت نه بچ کی
زمونږ حاجی عبدالوهاب مرحوم رحمه الله به فرمایل وی تاسو خو په دې خوشاله یئ چې 25 کسان مې په دعوت باندې منزل راوسته 25 کسانو سره مې د الله خبر وکړه نو مونږ ته مې راوسته خوشاله او د خوشحالي دو خبره دم لوی ګټه دی وکړه په دې بل طرف ته وی لګو ګورا ستا د خوی د وجنه هغه یو کس جمعات پرې خلاړ رښتیا وایي چې امام صاحب کله نه او د صف په مرګرو کې څوک مخ کې شي نو د جمع نه کس نیمزي واپس کی که نه واپس کی که بیخي بې بدوزي او دا کم کس وړاندې شو دکې د هغه ګوتې ښودو ځای نو چې کوم هغه بیانولو مجرم لاړ او کدا کم کس وړاندې شو دکې هغه عیب و چې د کم عیب د وجې نه هغه څه کولو پرېښو او هغه عیب هم واقع داسې و چې خطرناک و نو بیا دا مخکې کېدونکي یا څوک چې ذمه داران دي او مخکې کوي دا مجرمان الله دې د جمعات د ماحول نه کټ کوي 1155 نمبر حدیث ته عنه یعنی عن ابي هريره رضی الله عنه ابو هريره سے ابن دا حدیث ہم روایت ته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر یوم الجمعه یوزل نبی علیہ السلام د جمعې د ورځې بیان وکړو فقال نو فرمایل فيها ساعه د جمعې په د شواروس کې یو ساعت ته یو غړې ده لا يوافقها عبد مسلم چې کله دغه غړې سره یو مسلمان بنده ور مخامخ شي وهو قائم يصلي او د په دغه ساعت کې منځ کوي لګي يسأل الله شيئا چې څه شی د الله نه غواړي الا اعطاه اياه خامخاب دغه سیز دل الله ور کوي دغه غړې کې الله سوال قبلي واشار بيده يقللها او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس داسې اشاره کوله چې دا غړې داسې وړه غونته لک ټیم دی لک ساعت دی نور ورپسې بیا حدیثونه دي دا غړې د وضاحت په اړه څه سبب یو یا رحمت یا ذل جلال